په دې ورځ باندې د تاریخ یو عظیمه سانحه واقع پیښه ده او د تاریخ په مخ د ځمکه دومره عظیم ظلم شوی دی دومره عظیم ظلم چې داسې نه مخکې شوی دی او نه به تر قیامته پورې وشي عظیم ظلم هم په دې ورځ شوی دی هغه ظلم څه دی هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ شهید شوی دا هم د تاریخ یو عظیم شان زیاتې یو ظلم یزید بادشاہ شو موروثی بادشاہی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په خپله زندګۍ کې دا فیصله وکړه چې ما نه پس به یزید بادشاهي هغه قصه اوږده ده که موقع وه چې د بل وخت به درته وکړم حضرت حسین رضی الله عنه ته د کوفې خلکو خطونه ولېږل یو بنډل وی راځه دا بادشاهي ته هم مه منه مونږ یې هم نه منو مونږ در سره یو ډېره ښه ده حضرت حسین رضی الله عنه سره د ټول مستقل مکمل خاندان د تره بچي خپل بچي ورېرونه د قوم یعنی د رسول الله مبارک د خاندان چیده چیده خلک سره د زنانو کوفې ته روان دې نه مخکې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ولیږه مسلم ابن عقیل ته ټول د کوفې او ګردونوا خلک راغونډ شو وایي شابه کله به راځي هغه خط ولېږه حسین رضی الله عنه ته ویې راځه او چې خط یې ولېږه هغه ظالمان د مسلم ابن عقیل نه واوړېدل او هغه شهید بیا خو هغه حسین رضی الله عنه را روان شوی خیر هغه واقع اوږده ده کربلا میدان هغې ته راورسېد ولې دوه وجې وجې ډېرې دي خو دوه یو دا ده چې د بادشاه او د خلافت اسلامي طریقه دا نه ده چې دا تا کمه کوي د بادشاه او د خلافت اسلامي طریقه دا ده چې اهل الرأی دیندار صالحان عقلمند او د دین سمج سوچ والا خلق به یو ځای شي شورا نو هغوی به انتخاب کوي داسې نه چې زه پلار یم او زما نه پس به زما زوی بادشاهي مثلا داسې به نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک نه پس په صحابو کې اول نمبر صحابي دی د هغه خلافت خو بېشکه یو وخت کې د انصارو منځ کې یو جمګټه جوړه شو انصارو دا سوچ کو چې موږ یو خپل بادشاه مقررو او دا هغه وخت کې رسول الله مبارک وفات شوی ابوبکر صدیق او عمر صاحب ته چالو دی پې ورغله څه کوې موږ ځان له بادشاه مقررو خیر خبرې اوږدې دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې الائمة من قریش بادشاه د قریشو نه پکار هغې ومنله انکار یې ونه کړ او بیا د حضرت ابوبکر صدیق په لاس په هغه سقیفه بنو ساعده کې بیعت شو او بیا چې مدینې ته راغی جومات ته نو داسې څوک هم نو چې د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت نه کړی حتی حضرت علی رضی الله عنه یو سور ودې لږ په دې خفه و چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې لیکن چې ورته پته ولګېده چې د مشورې وخت نو بیا راغی او په میدان کې حضرت علی رضی الله عنه هم د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت و ابوبکر چې کله عمر رضی الله عنه مقرره نو هغه خپل زوی نه دی مقرر خپل زوی نه دی مقرر حضرت عمر شورا جوړه کړه او زوی پکې شامل کړه عبدالله ابن عمر د شپږو کسو شورا یوې زوی خدای ووی چې زما زوی به هسې تسلی دپاره تاسو سره ناست دي که بادشاهي ورکوئ دله به نه ورکوئ حالانکه زوی لوی سړی و عبدالله ابن عمر نو یو خو دې باندې خفه و چې دا خو موروثي خبره نه ده دا خو به یو بادشاه بل زوی مقرروي بل به بل مقرروي هغې کې به اهلیت وي او یا به نه او دویم دا ده چې خلافت به یو شورا وي صحابه موجود دي مدینه ډکه ده د صحابو نه نو به پکار دا و چې صحابو سره مشوره شوې وي
هر څوک یې بادشاه مقرره او دریم د هغه زړه کې دا هم وه چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې الخلافتو زما نه پس به خلافت 13 کاله پوره شوي اوس خو دا عامه بادشاهي ده نو چې عامه بادشاهي ده نو عام بادشاه ظلم هم کوي انصاف هم کوي نو ده سره زه ملاقات کوم د عزیز سره هسې بیعت نه کوم ځای په ځای ګورنران ټول نوجوانان دي ټول هلکان دي ظلمونه شروع دي خپل خاندان یې هر ځای کې کښېنو ظلمونه شروع دي تاسې بیعت نه کوم د سره زه ملاقات کوم خبرې کوم که چرته زما خبرې مني او د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي کوي خو ډېره ښه بیا به بیعت وکړم او که د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي نه کوي قطعا د بیعت نه کوم اصل خبره دا جنګ وشو او 72 یا 73 یا 70 د خاندان نبوت ګلان پکې شهیدان شو چې په هغې کې ټول د حضرت حسن رضی الله عنه بچي د مسلم ابن عقیل بچي الله د حضرت حسین رضی الله عنه بچي هلکان ماشومان واړه لوی یو د حضرت حسین بچي علي چې وروستو زین العابدین ورته وایي دې ته بچ پاتې شو باقي ټول شهیدان شو اوبه پې بندې وې او دوی ورته وایي ای ظالمانو د فرات اوبه نن خندیران څکي خو د رسول الله مبارک په نوسو بندې دي نن د دریاب اوبه دریای فرات اوبه دا سپي څکي خو د پیغمبر په نوسو باندې بندې دي هغې ټول شهیدان کړل مړه یې کړل ظلم وشو په تاریخ کې داسې ظلم به نه شوي او نه به وشي او زما وروڼو په دې ظلم کې دا ټول شهیدان کړل زنانې د خیمو نه بې ستره راوویستې که زنانه څوک دي ټول د پیغمبر مبارک نوسې دي ټولې د نوسو ښځې دي د خاندان جنکې دي د بیبي فاطمې اولاد دی دغه زنانه او د پیغمبر مبارک د خاندان د بې ستره راوویستې په مخ یې کړې او دا 2 او یا 3 او یا ګلانې دا په میدان دغسې پرېښوده او د حضرت حسین سر یې په نیزه کې ورکړ اوچتی څومره ګرانه د الله دی مسلمانو سر د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په نیزه کې ورکړ مخکې روان دی او دا ښځې او دا بچي او نوسا نوسۍ دا ورپسې دي بیبي زینب د فاطمې بیبي لوره او د حضرت حسن او د حضرت حسین خور شاتم ګوري او ضرور سر تم ګوري او چغې وی بې اختیاره وا محمده ای زما بابا جي ای محمده صلی الله علیه وسلم لږ خو دې د دې خپلو نوسو خبر واله کړه د دې خپلو انګیندو او د دې نوسان وسو او د دې بچو خبر خو دې لږ واله په میدان پاتې شو تس نس بې کفنه بې جامو پاتې شو نه جنازه شته نه قبر شته نه لمبول شته او نه دفن شته د خبر خو واله او بیا هغه سر ته ګوري او یې رورا حسینه ای د جنت د حورو سرداره او دغه وخت کې غالبا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یا بله بیبي د غالبا دا ده مشکات کې شته اوده وه او د خوب راپاڅېده ډېر په هیبت وی رسول الله مبارک مې خوب کې ولیده ببر سر ببره ګیره مبارکه او دوړې خاورې پیلوتې دي لاس کې شیشه ده پکې وینه ده مې د الله رسوله ولې پریشانه تکلیف او د ویښتو ته درد و غبار ته ولې پریشانه دا لاس کې دې څه دي وی ما ته وی شهدت قتل الحسین آنفا
دې وخت کې د حسین شهادت ته ولاړو مغې نه رالي لږه وینه مې بوتل کې راغشتې ده زما د بچي د حسین وینه ده په دا بوتل دا سر یې وړه د کوفې ګورنر ته عبیدالله ابن زیاد ته هغه ته یې مخکې کېښاو دی ډېر خشته و ډېر ښکلي حضرت حسن او حضرت حسین حسن د پیغمبر په د دې نامه نه بره د حسن وجود د رسول الله مبارک په شان دی او د نامه نه لاندې د حضرت حسین وجود د رسول الله مبارک په شان دی ډېر ښکلی و د حسین د حسن به خلکو تعریف کاو خشته و نو د کوفې ګورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم سره چوکه وه نو دې پوزې لی او دې شونډو لی داسې رابروله او خانک کې ورته دا سر پروت دی وی ډېر ښکلی دی هسې د تن ځای وی خلک وی دا ښکلی دی دا څنګه ښکلی دی حضرت انس وی وی دغه مجلس کې ورغلم ما وی ای عبیدالله ظالمه اوچته که چوکا زما دې د الله په ذات قسمي چې ما په خپله دا شونډې لیدلې دي چې رسول الله مبارک خپل کړی هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار خپل کړی دي دې په چوکه وې دواړو سره د رسول الله مبارک انتهایی مینه وه حضرت حسن چې پیدا شو رسول الله مبارک خبر شو نیغ ولا کور ته ورغی ګوټي ولا ورکړه خوله مبارکه کیشې ووهه او دلې خوله کې ورکړه او وی بچې څه نوم هم ورته ایښودی دی وی حرب حرب څه ته وی بهادرۍ ته جنگ بهادري یعنې د بهادرۍ خاوند بهادر معنا به وکړم زه زیدون عدلون بهادر معنا به وکړم بهادر علي بهادرو زوی لم دا نوم ایږدي رسول الله مبارک وی نه بچې حسن نوم ولکې حسن معنا ډېر ښکلی دا خو ډېر ښکلی دی 11 میاشتې پس بیا حضرت حسین پیدا شو رسول الله مبارک ورغی څه نوم هم ورته ایښودی دی حقا نوم د هغوی خوښه وی حرب وی بچې حسین نوم ولکې او حسن او حسین هغه نومونه دي چې د نن نه مخکې په تاریخ کې دا نوم چا بچي له نه دی ښودی او یو روایت کې راځي چې بچې الله ماته ویلی دی الله چې دا دوه هغه نومونه دي چې دې نه مخکې د بل چا نو دا د دې مسؤله کېده نومونه ولا الله منتخب کوي او پیغمبر مبارک ولا منتخب کوي نومونه حسن ډېر ښکلی حسین ډېر ښکلی وګورئ وروڼو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو نو د پیغمبر د نوم نه پورته عیسی هغه شکل د حسن نوم نه لاندې د حسین نو د پیغمبر وجود په دواړو تقسیم دی نو دواړه به ښایسته دي ښکلې به ني دواړه مزېدار ښایسته او لا واړه دي زما وروڼو د مور پی خوري لا ماشومان دي واړه دي لا بالغان نه دي مونځ پې نه دی فرض روژه پې نه ده فرض زکات پې نه دی فرض او دقه ټیم کې لا واړه دي او ماشومان دي لوبو والا کیلونې دي رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا بچی چې دا ماشومان کیلونې لوبې دا به د جنت د ځوانانو سرداره یوازې دا نه چې جنت ته به ځي د ځوانه او مور به سیدة نساء الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سرداره بچی دي بچی او فیصله کېږي هلک خو چې نیک عمل وکړي نو جنت ته به ځي جهاد وکړي جنت ته به ځي روژه ونیسي جنت ته به ځي مونځ وکړي نو جنت ته به ځي علم وکړي نو جنت ته به ځي نو حفظ وکړي نو جنت ته به ځي شهید شي نو جنت ته به ځي نه 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 دا لا په عمل پوهېږي نه بچي دي او جنت نه د جنت د ځوانانو سردار رسول الله مبارک چې به د سفر نه راغی
نو بي بي فاطمې کره به ورغې وی د ماغه بچي څه شو راوې باسه راوباسه د ماغه بچي دا دواړه به ورته رالل او قسم دی یو ځل دوی دواړه را روانو رسول الله مبارک ورته کېناسته دې حسن ته کېناست او لاسونه یې ورته داسې کړل او ده را منډه کړه او د رسول الله مبارک ته غاړه غټۍ ورته رغړه یو به یې د یو غېږ کې اوچت که بل دې بل غېږ کې یو صحابي وي د شپې مې څه کار نو ورغلم رسول الله مبارک له شپه ده ځان یې څادر اچولی دی او دې غېږ کې څه دي پټ کړي دي ما وی چې دا څه شی دی ما دې تپوس وکړه الله رسوله زما خو دا غرض دی دې له رالم دا څه شی دی چې دا څادر دې پیچولی دی وی زر یې تې څادر لرې که نو په دې یو رونې حسن ناستو په دې بل حسین ناست وی ما ته وی چې انی احبهما دې دواړو سره زه ډېر محبت لرم ته م ورسره ګورې مینه دا م ریخ وخو او یو ځل رسول الله مبارک ورته ټیټ شو وی زما په د اوږه راسور شه ټیټ شو ورته او د پیغمبر په اوږه ورسور شو رسول الله مبارک دوی بچې وی داسې سورلي به دي چې ته لیدي الله اکبر یو ځل یې په اوږه دی یو صحابي وی یا غلام نعم المرکب رکبته لکه په ډېره ناشنا سورلی سورې ښایسته سورلی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک به داسې وی ونعم الراکب هو سورلی خام مزیداره ده خو شاه سوار هم ډېر مزیدار خیر نو دغه بچي مخلوق د خدای پرې نه ښودل دغه ماشومان او ګلان او د پیغمبر هما ریحانت دا زما خوشبویي ده دا زما خوشبویي ده رسول الله مبارک به پوزې ته رانږدې کولو بویول به کولول به ام چا معاف نه کړل شهیدان یې کړل هغه حسین رضی الله عنه هم شهید که سر یې ترې پرې که هغه حسن ته هم زهر ورکړی شو شهید شو هغه عثمان چې کائنات په هغه ورځ روانېدل که روانېدل اسمان ماتېده نو مات شوی به هم چا پرې نه ښود شهید یې که هغه علي هم په خنجر ووت شهید شو هغه عمر فاروق رضی الله عنه هم په خنجر ووالی شو شهید شو د بادشاه دپاره او د دنیا د مال دپاره دې سره هم ظلم وشو چا پرې نه هغه بندگان چې ځان ته مسلمانان وي د قیامت په ورځ به د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګي د حضور پاک د تره د حضرت حمزه قاتل راځي د حضرت حمزه قاتل راځي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي مسلمانېږي او پیغمبر علیه السلام ایمان قبلوي ډېره ښه ده قبول وی خو یاره داسې کار وکړه چې ستا دې مخ ته ګورم نو ما ته د خپل تره هغه پرې کړي شونډې او سترګې یادېږي نو که ما ته مخامخ کېږي نه نو ښه وی بس هغه هم د جهاد لار واخېستل نو د حضرت حسین هغه سر به نه ور یادېږي د قیامت په ورځ به دې څه وایي چې موږ له به رسول الله مبارک سپارښت وکړي موږ به هغه ته ور مخامخ شو په څه دې وجلي دي ظالمانو سر هم ترې په څه پرې کو نیزه کې م ورکو او نخرې مو پرې ظالمان ولې لیکن زما وروڼو حضرت حسین شهید شو لاړ خپل نیکه له ورسېد حضرت حسن شهید شو لاړ خپل نیکه له ورسېد حضرت حسین د اسلام دپاره قرباني ورکړه خو نوم یې تر ننه پورې جمدی دی دی که نه دی د حضرت حسن نوم تر ننه پورې جمدی دی او چې چا ظلم کړ عبیدالله ابن زیاد هغه خدای یو بل ظالم مسلط کا او سرونه یې ترې پرې کړل او چې سرونه یې ترې پرې کړل الله یو راوي وایي وی ورلم د دمشق جومات ته سرونه دقسې پراته دي یو عبیدالله ابن زیاد چې دا کم د کوفې گورنر و حسین رضی الله عنه د چا په ظلم او په اړه شهید شوی و د هغه سر هم پکې پروت و وی خلک د ګیر چاپېره ته ودي خلک وی قد جاءت هغه دې راغله ما چې دا څه یادي چې ورلم یو وجدها خامارو په دې سرونو کې داسې ګرځېده نیغ د دغه عبیدالله ابن زیاد سپېموله ورغې پکې ورننوت او بیا تېره ووت بیا به غیبه شوه بیا به راله بیا به نور سرونه پرېښودل او د هغه په سپ سپېمو کې به ورننوته بیا به ووته خلکو به ویې غدې بیا راله
بیا به ورله د حضرت حسین د قاتل چې چا اډر کړی د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې به ننوت او خدای مردار لیکن د یزید د قبر هم تر ننه پورې پته نه او عبیدالله ابن زیاد د قبر هم تر ننه پورې پته نه هغه خلکو چې دا ظلم وکړو تر ننه پورې په خلک لعنت وایي لیکن د حضرت حسین رضی الله عنه نوم تر ننه پورې جمدی دی که نه یزید د 39 سال عمر کې مړ شو 39 یو کم څلوېښت کاله زوی راغی په تخنشین شو او زوی زمانه عجیبه ده که د زور زمانه ده د 19-20 سال عمر دی چې بادشاه دی د 19 کاله د هلک په ساقه دی څه به یې تجربه یزید 39 سال عمر کې مړ دی د قبر پته نه لګي یو کم څلوېښت کاله کې او زوی راغی د 1940 کالو په عمر کې